السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عجیبه کار دی په پاکستان کې چې څوک د پاکستان خیرخواهان دي هغه په پاکستان کې ژوند ګران دي او کوم چې د پاکستان بدخوا دي نو هغه په پاکستان کې مزه کوي عیاشیانی کوي. اوس تاسو ګورئ دینی طبقه د پاکستان د ټول نه خیرخوا طبقه ده. هغه چرته تاسو دینی طبقاتو کې څوک نه لیدلی چې یاره په لندن کې د هغې جایدادونه دي، دوبۍ کې د هغې جایدادونه دي، ملک نه بهر په نورو ځایونو کې د هغې غټ غټ جایدادونه دي. دا ولې د دې ملک سره د دوی محبت دی او د دغې محبت په کارو چې دې ته ښه سیله میلاو شوی دی نو د هغه ښې سیلې په ځای چې دې ته هغه بده سیله میلاویږي او په هر ځای کې ټارګټ کېږي. نو یا خو دا د پاکستان خپله بدقسمتي ده او یا د بهر نه دا ایجنډه ده. تاسو اوس دلته وګورئ زمونږ یو معروف ادارې چې دی هغه دا بیان بل ورځ ورکړو په پریس کانفرنس کې چې 50% مدارس خدا پته نشته چې څوک یې چلوي. په دغه کې وایي چې 22,000 مدارس دي او په دې کې 16,000 رجسټرډ دي، باقي 6,000 پته نه لګي. نو اوس دا 50% فګر دی د کوم ځای نه راواغستو؟ خندا خبره هم ده، جړا خبره هم ده. ها اوس د دې خبرې څه ضرورت و چې دا په دومره غټ پریس کانفرنس کې چې دی هغه دا خبره کېږي؟ د دې شاته څه مقاصد دي؟ نو په هغې باندې د مدارسو خپل بورډز دي، یو بورډ نه دی، د هر مسلک خپل بورډ دی. د وفاق المدارس ته تنظیم دغه شان وفاق المدارس، رابطه المدارس، وحدت المدارس وغیره وغیره 15 بورډونه دي. بیا د بورډونو خپل یو اتحاد دی، اتحاد تنظیمات مدارس په نوم باندې. نو هغې په نوم را جمع شوي نو دغه ټولو په دې بیان باندې هغه ډېر زیات د حیرت اظهار وکړو، ډېر زیات حیران وو چې دا څنګه بیان دی چې د مدارسو په باره کې هغه راځي. نو په هغې کې اولۍ نکته هغې په خپل متفقه بیان کې دا خبره وکړه چې مدارس نه کوئی خلای مخلوق ہے نه هی فضا میں معلق ہے. نه دا څه خلایي مخلوق چې د برزي نه راغلی دی چې یاره پته نه لګي چې څوک یې چلی، او نه دا په فضا کې چې دی بره معلق دی چې یاره دې ځینې ورته څوک نه وررسي امداد وغیره، او د بره نه چېرته چلیږي، د فضا نه چې دی هغه چلیږي. حالانکې دا خو مدرسه کلي په کلي ده، مدرسه ښار په ښار ده. مدرسه چې دی په پاکستان کې دننه ده، د پاکستان په ځمکه باندې د عوامو په منځ کې ده. نو څوک یې چلی؟ د عوامو په تعاون باندې چلیږي. څوک یې چلی؟ دا خلکو ته پته ده چې د اتحادي تنظیمات کوم مشران دي: مفتی تقی عثماني صاحب، حنیف جالندری صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ډاکټر پروفیسر ساجد میر صاحب، دا شان نور حضرات چې دی هغه د دې مشري کوي. او دغه حضرات د ټولو ته پته ده چې دا څوک دي. نو دغه خلک چې دا مدارس چلی د دغه په نګرانۍ کې چلیږي او دغه تاسو پیژنئ، دغه ستاسو خپل خلک دی چې د پاکستان خلاف دوی نه دي تللي بلکې همیشه د پاکستان ملاتړ دوی کړی دی. دویمه نقطه د اتحادی تنظیمات د کانفرنس دا وه چې حکومت کی طرف سے رجسٹریشن بند ہے، یعنی مدارسو انکار د رجسٹریشن نه دی کړی بلکې د حکومت د طرفه چې دی کم قانون مخکې پاس شوی چې یاره حکومت به د مدارس رجسټر کوي. نو چې مخکې نه کم رجسټریشن به کېدو هغه رجسټریشن قانون چې دی هغه دوی بند کړی دی. نو چې قانون یې بند کړی دی نو یو طرف ته ماته وایي چې تاسو هغه رجسټریشن مدارس نه کوي، او بل طرف ته چې حکومت د طرفه قانون بند دی. نو چې قانون دی راله بند کړی، رجسټریشن دی راله بند کړی، نو زه په کوم قانون باندې وکړم؟ حالانکې د پی ډي ایم په حکومت کې، یعنی دغه پی ډي ایم حکومت نه مخکې دا رجسټریشن بند شوی، بیا د پی ډي ایم په حکومت کې باقاعده د مفتی تقی عثماني صاحب او حنیف جالندری صاحب یو هفته په اسلام آباد کې وو. هغې دا پریس دغه وکړو، کوشش یې وکړو، د مشرانو سره میلاو شو، د فوج د مشرانو سره میلاو شو، د سیاسي مشرانو سره، وزیر اعظم سره، د ټولو سره. هغې په دې باندې متفقه رای راله چې دا موږ به پارلیمنټ ته دا قانون واپس راوړو او د دې اجرا به وکړو، رجسټریشن به کولاو شي، بیا رجسټریشن کوو. خو چې کله مسوده تیاره شوه پارلیمنټ ته راله نو هغه حضراتو څه چل وکړو؟ د بره نه حکم راغی، رجسټریشن قانون واپس بند. چا بند کړی؟ هغې ته هم پته ده، هر چا ته پته ده. نو اوس په دې کې غلطي زما ده، د مدرسې ده، که نه د بل چا ده؟ غلطي د بل چا ده، خپله غلطي دې ومني.
دریم نمبر پوائنٹ سو چې هم اب بھی توشید د امور پر قائم ہے. اول د پریس کانفرنس نه مخکې د مشرانو څخه ملاو شه چې تاسو رجسټریشن ولې نه کیږي، هغه به تاسو وایي چې یاره د قانون په وجه باندې نه کیږي. وسم اق امور چې کوم پی ډی ایم حکومت کې توشیو اق امور باندې وسم دا حضرات اتحاد تنظیمات مدارس والا هغه ولاړ دي، تاسو اګری شئ، دوی اګری دي، دوی د مخکې نه تیار دي، خو دوی څوک تعاون نه کوي. نو ګیله زمونږ نه ده پکار، ګیله د بل چا نه پکار. دریم څلورم نمبر پوائنٹ داو چې مدارس کې بارے میں اتنی بے خبری چې دومره په غټه سطح تر مدارسو خلاف یا د هغې په باره کې داسې مبهم خبرې کې، نو دا خو بے خبري ده چې ستا مدارسو په باره کې دا حال دی، نو د نورو سیزونو په حوالې سره به ستاسو څه حالي. نو لہذا پاکستان خو داسې نه چلیږي. د دې لپاره چې دی مختلف سیزونه دي، قوانین دي، د قوانینو مطابق چلیدل پکار دي. د قوانینو هټ کر چې دی هغه په چا باندې بمباري نه ده پکار، ګولهباري نه ده پکار، لفظي ګولهباري او دا نه ده پکار. نو د دې حضراتو سره ناسته پکار ده. دی وسم اتحاد تنظیمات مدارس والا په خپل منځ کې متفق دي، ټول مسالک والا متفق دي په دې خبره باندې رجسټریشن ولا کولاو کوي، خپل رجسټریشن هم وشي. باقي د مدارسو خلاف پروپاګاندا نه دي پکار. دا واحد داسې اداري دي مدارس چې ستا د ملک د پاره د هغې د دفاع لپاره په مضبوطۍ باندې د فوج شاته ولاړ دي، د حکومت شاته ولاړ دي. اتحاد تنظیمات والا وایي چې مونږه په دومره سیاسي انتشار کې چې دی هغه قوم منتشر کړی نه دی، مونږه قوم ته هغه غلطه لاره نه ده ښولې، مونږه قوم چې دی هغه د جوړولو کوشش کړی دی. چې مونږ څنګه رویه د پاکستان څخه ساتونو پکار ده چې ریاست هم د هغې سره صحیح رویه وساتي. الله دې دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او ارباب اختیار ته دې الله سمره راوښي. واخر دعوانا